بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اول سپاره درې مرکو دا سورة البقره آیات نمبر 21 دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا، اے خلق عبادت کوي، ربکم الذی، د خپل رب، هغه رب چې خلقکم، چې تاسو پیدا کړي، والذین من قبلکم، او خلقهم من قبلکم چې تاسو نه وړاندې وو، لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ. په دې آیت کریمه کې رب العالمین مؤمنانو ته، کافرانو ته، منافقانو ته، ټولو ته د عبادت کولو حکم کړی دی. مؤمنانو ته د عبادت حکم معنی دا ده چې هغوی دې زیات عبادت وکړي یا همیشه د عبادت کوي او په عبادت باندې ثابت قدم اوسي. او منافقانو ته د عبادت حکم دا دی چې منافقان دي نفاق پرېږدي، خپل منافقت دې پرېږدي او په اخلاص سره د عبادت کوي. او کافرانو ته د عبادت حکم معنی دا ده چې هغوی د ایمان راوړي او ایمان نه بعد د عبادت شروع کړي نه دی، ځکه چې هغوی اولا په اعتقاد کې مکلف دي او ثانیا ایمان راوړو نه پس د عبادت مکلف دي. الذي جعل، الله هغه دی، جعل چې جوړ کړی دی، لکم الارض، ستاسو دپاره ځمکه، فراشا والسماء، فرش او اسمان، بناء چت، وانزل من السماء، او نازل کړی دی د اسمان نه ماء اوبه، فاخرج به، بیا رویستلو به په دې ذریعې سره، من الثمرات، د قسمه میوونه، رزقا لکم، رزق ستاسو دپاره. فلا تجعلوا لله، نو مه جوړوئ د الله سره تاسو اندادن شریکان، وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهیږئ نه. په دې آیت کریمه کې په توحید باری تعالی باندې دلایل ذکر دی. کچری یو کس دا وایي چې دا ټول کائنات بغیر جوړونکي نه په خپله جوړ شوی دی، نو دا خبره بالکل د هدایت خلاف ده، ځکه چې د خاورو تیلو یوه ډیوه هم په خپله نه بلیږي، نو په اسمان کې په عربونو ستوري په خپله څنګه روښانه شول نه دی. یو ګیلاس اوبه په خپله نه پیدا کیږي نه دی، نو په ځمکه کې لاندې چینې په خپله څنګه روانې شولې، او دا دومره لوی سمندر په خپله څنګه په وجود کې راغلی دی، او دا ځمکه او اسمانونه په خپله څنګه جوړ شول نه دی. نو په ګلانو کې رنګ او خوشبو او په میوو کې دا خوند او دا د کوم ځای نه راغلی، دا څنګه جوړ شول نه دی. او دغه شانتي یو دا نظام چې چلیږي، دا نظام کائنات، دا څوک چلیږي نه، دا څنګه چلیږي، دا به خپله چلیږي. دا ټول کائنات چلیدل دا د رب العالمین په ذات باندې دا دلالت کوي چې داسې څوک شته دی چې هغه رب العالمین دی، او هغې دا ځمکه او اسمانونه او څه چې په اسمانونو کې دي، څه چې په ځمکه کې دي، دا ټول چې کوم دی رب العالمین هغې پیدا کړي دي. فلا تجعلوا لله، نو تاسو مه جوړوئ د الله سره شریکان، وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهیږئ. په دې کې د الله سره شریک جوړولو ممانعت دی نه دی، او شرک دا دی چې څوک په الوهیت کې د الله سره شریک ومنلی شي، یا څوک د الله تعالی نه سوا واجب الوجود ومنلی شي.
لکه څنګه چې مجوسین مني یا څوک د عبادت مستحق ومنلی شي لکه څنګه چې بت پرست هندوان چې کوم دی هغه یې مني. یو ځل بیا ترجمې ته غوږ شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا، ای خلکو عبادت کوئ، ربکم الذی، د خپل رب، هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړي، والذین من قبلکم، او هغه خلق هم چې تاسو نه وړاندې وو، لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ. الذي جعل لكم الارض، هغه چې جوړ کړی دی لکم الارض استاسو د پاره ځمکه، فراشا والسماء، فرش او اسمان، بناء چت، وانزل من السماء، او نازل کړی دی د اسمان نه، ماء اوبو، فاخرج به، بیا یې راویستلو به په دې ذریعې سره، من الثمرات، د قسمه قسمه میوو نه، رزقا لکم، رزق ستاسو د پاره. فلا تجعلوا لله، نو مو جوړوئ د الله سره اندادا شریکان، وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهیږئ. وما علینا الا البلاغ المبین.